الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता चंद हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और सिंगापुर जापान वगैरह के दौरे पर रहा हूँ. जैसा कि अमूमन मेरा तरीक है दौरों के दौरान अल्लाह ताला لکه څنګه چې تاسو خبر یې वापस आकर उसको जिक्र किया करता हूँ. چې تیرې یو څو هفتو کې زه د آسټرالیا، نیوزیلینډ، سنگاپور او د جاپان وغیره په دوره وم. او لکه څنګه چې عموما زما طریقه ده چې زه واپس راشم نو په دورو کې د خدای پاک د فضلونو چې کم باران شوی وي د هغوی ذکر کوم. نو نن به په اختصار ستاسو وړاندې دا ذکر کوم. د خدای پاک فضلونه شمیرل او د هغوی انتها نه خبرېدل خو ممکنه نه ده، ځکه چې کله مونږ دا وګڼو چې اوس مونږ د خدای پاک د فضلونو حدونو ته رسیدونکي یو، نو سمدستي خدای پاک داسې سامان جوړ کړي چې زمونږ دا غلطفهمي پرې لرې شي چې دا کم څیزونه تاسو بې شمېره فضل ګڼئ دا خو لا ابتدا ده. اوس به زه تاسو یو قدم نور وړاندې کړم. نو د خدای پاک فضلونه شمیرل او د هغوی انتها نه خبرېدل د انسان د وس خبره نه ده، خصوصا په هغه صورت کې چې د خدای پاک د لوزونو یوه سلسله په هر لور ولاړه په مونږ زیری کوي. هغه لوزونه چې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړي وو او د کومو پیشنګویي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وه. د فضلونو د انتها ذکر خو د لرې خبره ده، زه خو په دې نه پوهېږم چې د کم فضل نه خبره شروع کړم. بهرحال یوه خلاصه به وړاندې کړم د خدای پاک د هغو فضلونو چې د اوو هفتو په سفر کې مونږ ولیده. د دیو ځینو ځینې تفصیل خو د وکیل التبشیر صاحب ریپورټونه دي چې الفضل تلیږي په هغې کې چاپ کېږي لګیا دي، ځینو خلکو به په هغې کې لوست هم وي، خو د ځینو خبرو تصویر کشي یعنی د هغوی بیانول ممکنه نه وي. پردي یعنی غیر احمدیان د جماعت ذکر چې کوي او د هغوی په مخونو چې کم تاثرات وي هغه 100% نه زه بیانولی شم او نه بل څه ریپورټ کې هغه بیانېدی شي او MTA باندې تر څه حده ته لیدلی کېدی شي، ځینې کېدی شي چې پرې راغلي هم وي. دې ځل پریس ډیسک د انګریزي خانې طبقې لپاره ډېر ښه انتظام کړی و او د دورې چې کومې خاصې اهمې مواقع وې د هغوی خبر د دنیا احمدیانو ته رسېدلی دی. بهرحال هره دوره او هره ورځ مونږه د خدای پاک د فضلونو او د هغه د شکر د مضمون نه په نوي نوي رنګ خبرئ او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت ثبوت مهیا کوي. بهرحال اوس دې تمهید نه پس به زه د سفر د حالاتو
او د خدای پاک د فضلونو ذکر وکم. زمونږ د دورې وړومبی منزل سنگاپور وو. د سنگاپور په ایرپورټ د سنگاپور احمدیانو نه علاوه د انډونیشیا او د ملیشیا ځینې عہدیداران چې پکې سړي مو او ښځې راغلي وو. دا وی ټول یو عجیبه جذباتي کیفیت وو چې څه اندازه په ام ټي چې کومه خطبه وه د هغې دوران چې کومې نندارې وې هغې نه به تاسو ته شوې وي. بهرحال د سنګاپور دا دوره د 10 ورځو وه چې پکې د انډونیشیا، ملیشیا، برونای، فلپاین، تایلند، کمبودیا، ویتنام، پاپوا نیوګینی او د ماینمار نه راغلي احمدیانو د هغوی وفدونو سره ملاقات وشو. انډونیشیا نه تقریبا 2,500 احمدیان راغلي وو او دا احمدیان ډېر مالدار احمدیان نه وو، یعنې د هغوی اکثریت مالداره نه وو، خو د اخلاص او د وفا نه ډک وو. ځینو قرضې کړو راغلي وو، ځینو د سفر خرچ لپاره خپل څه قیمتي څیز ایجادات خرڅ کړو راغلي وو. او لکه څنګه چې د سفر دوران مخکې مې یوې خطبې کې ما ویلي وو چې دوی خلکو که څه فکر لرلو نو صرف دا چې زمونږ دین لپاره دعا وکړي چې خدای پاک دې مونږ په خپل دین قایم وساتي. دیو کې هغه خلک هم وو چې د ډېرې مودې راسې تقریبا 1 کال کېږي چې بې کوره دي، د هغه ځای اوسېدونکي لګې شوي دي او دوی د کور وباسلي دي او دا خلک اوس په یو عرضي پناهګاه کې اوسېږي، خو خپل ایمانونه دوی نه دي قربان کړي بلکې ایمانونه د دوی نور مضبوط شوي دي. جماعت سره تعلق لرونکي چې کم کارونه وي، ملاقاتونه، کلاسونه، د هغوی نه علاوه چې د اغیارو سره کم پروګرامونه وي، نو په هغوی کې یو پروګرام انډونیشیا لپاره مو یو دعوت وو چې پکې د انډونیشیا نه راغلي غیر احمدیان شامل وو. په دیو کې پروفیسران هم وو، سکالران هم وو، سیاستدانان هم وو، بعض تعلیم یافته طبقه د هغوی او صحافیان هم، د 2 اخبارونو صحافیان هم وو، هغوی انټرویو هم کړی وه او د جومات باره کې تعارف او څه چلته کېږي لګیا دي جومات سره چې څه روان دي هلته د هغې باره کې ځینې خبرې شوې. د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي کم ملګري چې هلته راغلي وو، د هغوی شمېر غیر احمدیان ملګري چې هلته راغلي وو د هغوی شمېر 48 وو. په هغوی کې د یونیورسټۍ پروفیسران، د پارلیمان سابقه غړي، د نهجة العلماء نومې یو سیاسي جماعت 8 غړي هم شامل وو. هغوی کې یو پروفیسر چې په یونیورسټۍ کې وو او ما سره ناست وو، هغوی د لیکچر اورېدو نه پس کوم چې مختصر خطاب وو دا وویل چې انډونیشیا ته راشئ او موږ به انتظام وکړو زموږ یونیورسټۍ کې هم یو لیکچر تاسو وکړئ. ما ورته ویل چې ډېره ښه خبره ده که تاسو یې کولی شئ، خو تاسو اندازه نه لرئ چې خلک به هلته څومره شور جوړ کړي. خو بهرحال شرافت په هغوی کې ډېر زیات و. ځینې پکې سید فطرت هم وو، حالانکې د علما د کونسل او ممبران وو. د سنګاپور په دې تقریب کې یو میلمه مسټر لی کون چوای هم وو. دوی 29 کالو پورې په 8 ملکونو کې د سنګاپور سفیر او های کمشنر پاتې شوي دي. د پارلیمان رکن وو، د ریاست کې وزارت هم لرلو، د سنګاپور بانیانو کې شمیرل کېږي. هغوی ویل چې د 1960 په لسیزه کې هغوی مصر کې سفارتکار وو، نو هغه وخت د مصر او د ټولو
عربو ملکونو حالت ډېر ښه و، امن قایم و. خو تیرو یو څو کالو راځي د عرب ملکونو امن برباد شو او د اسلام یو غلط تاثر وړاندې کیږي لګیا دی. خو هغوی ویل چې خوشحاله زه په دې یم او د دې ستاینه کوم چې د احمدیه مسلم جماعت امام د دنیا مخې ته د یو حقیقي او پرامنه اسلام نامه روخاني او پیغام رسوي لګیا دی. دوی ریټر شوي دي، خو د سنگاپور داسې خلکو کې دوی شامل دي چې هر څوک ډېر عزت او احترام کوي. همدغه شان د انډونیشین ماسک کونسل مسلمه ټیلنټ ډپارټمنټ مشر او د جاکارتا سرکاري یونیورسيټي کې د ویمن سټډي سنټر مشر او لیکچرر مستر ایدا روزیادا زما خطاب اوریدونه پس ویل چې جماعت ته پکار ده چې دا د ترقی یافته ملکونو علوم او فنون د ترقی پذیر ملکونو ته یوسي او دغه شان د عالمي ناانصافۍ او غربت سره جنگ لپاره د جماعت د ټولو راهنما شي. الته زما لیکچر په دې موضوع چې د دنیا چې کوم اقتصادي حالت دی د هغې باره کې اسلام څه وایي. نو په دې هغوی خبره بیا مخکې بوتله. هغوی ویل چې نن د دنیا یو تنظیم هم داسې نظام او قیادت نه لري لکه څنګه چې د جماعت احمدیه دی. نن جماعت احمدیه د اسلام صحیح نمونه ده او دا الته د اسلامي یونیورسيټي پروفیسر دی. بیا تاسک ملایه کې د ظلمو د تحریک یو ممبر دی. هغه ویل د خطاب نه پس چې دا د انډونیشیا ټولو خلکو ته رسیدل پکار دی چې هغوی د امن او په یووالي مبني اسلامي تعلیماتو باندې پوه شي. بیا یو بل تندی مستر سفیانتو دویم پی ایچ ډي کړی ده او د انډونیشیا په یونیورسيټي کې پروفیسر دی. هغوی ویل چې زما دا خواهش دی چې د انډونیشیا کم خلک د احمدیانو خلاف دی هغوی د خلیفة المسیح سره ملاقات وکړي او د هغوی خبرې دې واوري چې د هغوی زړونه دې پرانیستلی شي. نن هم د جماعت احمدیه خلیفه د یو امن خوښونکي مذهب په طور اسلام وړاندې کوي. بیا د انډونیشیا یو اخبار ټریبیون جاور یو صحافي چې د احمدیت په موضوع پی ایچ ډي کوي هغه ویل چې خلیفة المسیح د انسانیت انصاف او په امن بنیاد لرونکي اقتصادي نظام باره کې چې کم تعلیمات بیان کړل هغوی په ما جوړ اثر وکړو. یو انګریز زلمی چې 13 کالو راځي په سنگاپور کې مقیم دی او ملته اسلام هم قبول کړی دی او الته په یو کمپنۍ کې کار هم کوي. هغه ویل چې کله چې هغه اراده وکړله چې په دې پروګرام کې به شاملېږي نو د هغوی کمپنۍ له طرف هغوی منع کړی شول چې په دې پروګرام کې به نه شاملېږي. 2-3 ځله وی چې 2-3 ځله منع کم نو کېدی چې چېرته د مسلمان کمپنۍ وي نو وی چې دا هم راته ویل چې تا به د نوکرۍ نه وباسو خو وی چې دې نه باوجود زه دلته شامل شوم. بیا خپل تاثرات داسې څرګند کړل چې زه له مخکې نه مسلمان یم خو د اسلام کوم ریښتونی او حقیقي تعلیم ما نن واورېدو نو دا مې په ژوند کې مخکې چېرته نه اورېدلې په وړومبي ځل مې واورېدو او ویل چې یو کې ته به هم درځم چې د صحیح اسلام نه خبر شم په جماعت کې به هم شاملېدل غواړم. بهرحال خدای پاک دې وکړي او د دوی سینې دې هم پرانیزي.
د فلپاین یونیورسيټي نه هم یو څو تنه راغلي وو. په هغه یونیورسيټي کې د ایشین او د اسلامیک سټډي پروفیسر د خپلو خیالاتو اظهار داسې وکړو. مخکې خو هغوی مننه وکړه چې هلته د راتګ بلنه هغوی له ورکړه شوې وه. بیا ملاقات هم وشو، ما سره ناست وو، ډېرې خبرې هغوی سره شوې وې. نو ویلې چې د دې خبرو نه هغوی عمده اندازه کړې ده چې جماعت احمدیه مسلمانان یو ځای کولی شي. او زما یې ویل چې د دې طریقه هم دا ده چې کومه دوی وښودله، یعنې خدای پاک او د اسلام چې کوم رښتونی تعلیم دی د هغې طرف ته دې رجوع کړی شي. همدغه شان یو بل تن چې د فلپاین د ایجوکیشن د محکمې سکرټر پاتې شوی دی، مسلمان دی، هغوی وایي چې زه د جماعت احمدیه باره کې دا ګواهي ورکوم چې دا جماعت به غالبېږي. بیا یې وویل چې لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به په مسلمانانو ظلم کېدو، هماغه شان نن په جماعت احمدیه ظلم کېږي. او لکه څنګه چې په مخکینی زمانه کې اسلام فتح بیا مونته وه، هماغه شان نن به جماعت احمدیه ته فتح ترلاسه کېږي، چې یقیني خبره ده او موږ به په خپلو سترګو دا ګورو چې کله احمدیت ته عظیم شانه فتح ترلاسه کېږي نو موږ به هم په هغې کې شامل یو. هلته داسې تنظیمونه دي چې خلک ترې ویرېږي، ګینې نو ځینې خلک خو د زړه نه تقریبا احمدیان شوي دي. بیا دلته د سنګاپور د میلمستیا چې کوم پروګرامونه وو، اصل پروګرام خو هم د دې میلمستیا وو، باقي خو جمعه او ملاقاتونه وو. نو بهرحال هغې نه پس د استرالیا دوره شروع شوه. هلته یو څو ورځې سیډني کې تېرولو نه پس زه ملبن ته لاړم. ملبن هلته د سیډني نه تقریبا 800 میله لرې دی. هلته هم یوه میلمستیا وه، یو پرنسس ریسپشن سنټر دی. هلته د ژوند مختلفو اړخونو نه تعلق لرونکي 200 کسان شامل شوي وو. دوی کې د پارلمان غړي هم شامل وو، د فوج اعلی افسران هم، بلکې د هغوی د فوجونو د ستر مشر نماینده هم پکې شامل وو. د میجر جنرال د سطح خلک پکې وو، د دنیا د مختلفو ملکونو کونسلران وو، د وفاقي پولیس افسرانو، بیا نور مقامي کونسلران هم پکې شامل وو، پروفیسران، همدغه شان نور خلک هم هلته موجود وو. د وکټوریا د پارلمان یوې ممبرې مس انګا یولیش ویل چې ستاسو پیغام یو داسې پیغام دی چې د استرالیا ټول خلک یې تایید کوي، او دا خلک په خپله د مختلفو قومونو او د تهذیبونو د باهمي اختلاط په ذریعه یو قام شوی دی، او د دې قام یوې برخې په تور مونږ داسې اعلی پیغام خپرول غواړو، او ستاسو په شان خلکو سره چې دا پیغام خورایي هغوی سره پوره مرسته کوو. دلته هم د اسلام پیغام د امن او د سلامتۍ باره کې وو. بیا د پارلمان یو غړي ویل چې نن چې تاسو کوم پیغام ورکو دا د مذهب نه بالا دی او د انسانیت پیغام دی. مونږ ټولو له پکار ده چې دا پیغام د خپل کو امن، انصاف، رواداری او د انسانیت خدمت داسې خوبه دي چې د جماعت احمدیه امام نن بیان کړي. نو موږ به خپلې خوبه ځان سره وړو. او بیا ویل چې زه خبر یم چې احمدیانې ښځې صرف دا نه چې دا پیغام مخکې خورۍ لګیا دي بلکې هغوی په دې عمل هم کوي. هغې دا هم ویل چې زه خبر یم چې احمدیان ماشومان با اخلاقه تعلیم یافته او ډېر زیات مؤدبه وي.
نو موږ ټول له هم عمده خوبه خپلول پکار دي. نو دا یو تاثر د احمدیانو باره کې د دنیا اکثر ځایونو کې جرمني ته چرته هم چې لاړ شم نو په دې حواله خبره کېږي. نو پکار ده چې هر ښځه او ماشوم د عمده تاثر وړاندې کړي او خپل سوچ همیشه بلند ساتي. د کهتره هیڅ قسمه احساس نه دی پیدا کېدل پکار. دا خلک زموږ خبره اورېدو ته تیار دي او نه صرف دا چې تیار دي بلکې خوښوي هم او خپلول یې غواړي. همدغه شان دلته د چرچ اف جیسس کرایسټ مری لوبلی صاحب ویل چې په کم انداز کې د جماعت احمدیه امام د امن خبره په اسانو لفظونو کې د عام فهم مطابق بیان کړله. نو د آسټرالیا هر تن په دې ډېر په اسانه پوهېدی شي. نن په دې حال کې موجود د هر تن د زړه عمده آواز و چې محبت د امن د قیام ایک یوه لاره ده او دا ډېره ښه وشوه چې نن به موږ همدا پیغام له ځان سره خپلو خلکو له وړو. بیا یو مېلمه وویل چې زه او زما ښځه د تېرو 18 کالو راڅخه د رښتیا لټون کوو او نننۍ شپه کې چې کومه خبرې موږ واورېدې نو دا د رښتیا نه علاوه بل هېڅ نه دي. د جماعت احمدیه د امام خطاب یو مکمل پیغام و. صرف یوه خبره ده چې موږ ټولو ته په دې عمل هم کول پکار دی او دا پیغام د خپلو زړونو سینګار کوي. خلیفة المسیح صرف دا نه چې عمده یې ښودل چې امن څنګه قایمېدی شي بلکې هغوی دا هم واضح کړله چې که امن قایم نه شو نو بیا څه کیدی شي. همدغه شان د هغه یو مشهور چینل دی ABC آسټریلین براډکاسټینګ کارپوریشن سرکاري چینل دی. د هغې یو صحافي خپل تاثرات داسې څرګند کړل چې د جماعت احمدیه د امام خطاب په تله پوره ښه متوازن منصفانه او په حقیقت مبني و او دې خطاب زموږ ذهنونه پرانیستل. بیا یوه مېلمنه وه انډرین ګرین. هغې ویل چې زه ډېر فخر محسوسوم چې نن ما په یو شانداره تقریب کې شمولیت وکړلو او په دنیا کې د امن قیام باره کې چې دوی کومې خبرې وکړلې هغې نه زه ډېره متاثره شوم. نن زه دا خبره ښه په جار کوم چې زه ستاسو اقدار خوښوم او دا مې خواهش دی چې زما د ملک یعنې د آسټرالیا خلک دی دا اقدار سره د مضبوطۍ خپل کړي او زه دا غواړم چې تاسو خپل پیغام ضرور خلکو ته ورسوئ. موږ د دې اجت لرو او دا خبره چې هغې کولې نو له سترګو یې اوښکې روانې وې. د ناک سټي یو کونسلر و. هغه د خپلو تاثراتو اظهار صدارنګ وکړلو چې د جماعت احمدیه د امام د خطاب نه یوه خبره واضح شوه چې هغوی هم د هغې خبرې پرچار کوي همدغې خبرې تشهیر کوي چې کوم په حقیقت کې د هغوی مذهب دی یعنې د امن او د سلامتۍ مذهب. د جماعت احمدیه امام بالکل صحیح وفرمایل چې د امن په ذریعه د مسلو تحلیل په حقیقت کې د امن قیام دی. د دې ملک آسټرالیا تاریخ 200 کاله زوړ دی یعنې اب اوریجنلز چې د دې ځمکې اصلي مالکان دي هغوی نه علاوه چې کوم بهرني خلک دي هغوی خو هم 200-300 کاله مخکې دلته راغلي دي. نو نن چې یو مذهبي لیډر هم ولیدو چې دومره ښکلی او عظیم الشان پیغام ورکوي نو داسې معلومه شوه لکه چې په دې ملک کې د تازه هوا چپه راغله. هغوی ویل چې عمده خبره ما خپلې کورودانې تم کړې وه چې د جماعت احمدیه د خلکو د زړونو د زړونو نه د زړونو د اخلاص نه ډکه مینه د هغوی مخونو او جذباتو نه څرګندېږي. څومره به ښه وي چې دا احمدیان نور هم باروزي او د امن او د مینې دا پیغام په نورو خلکو کې د هم خور کړي. نو د آسټرالیا احمدیانو له پکار ده چې دا کار د وړاندې بوځي. یو پاکستانی مسلمان هم هلته و. هغه ویل چې زه دا ویل غواړم چې د دې پروګرام کې چې کوم وقار و هغه ما بلې یوې دستورې کې هم چېرته نه دی لیدلی.
د سومالي کونسل جنرال هم هلته موجود و. هغه ویل چې ما ستاسو یو لفظ ښه په غور واورېدو او ډېره سره را باندې وکړلو. د کویت یو غالب جابر صاحب هلته و. هغه ویل چې د عربي دنیا ولسي انقلاب باره کې چې کومه تجزیه وه د هغې نه زه ډېر متاثر شوم او دا کوم خطاب چې تاسو وکړلو نو ډېر نر پې ښکاره شوی، خو تاسو چې سم ویل هغه هم په رښتیا مبني و. زما خیال نه و چې دا تجزیه به دومره مکمل او واضحه وي. دلته خو بېشمېره خلک وو، لکه څنګه چې ما ویل چې 220 تنه راغلي وو. هر چا د خپلو تاثراتو څرګندونه کړې وه. د یو څو ذکر ما وکړو، له دې نه پس بیا ملاقات شوی و. د هغه ځي خلکو کې ما دا ولیده چې ډېر په اخلاص ملاویږي او داسې نه دي چې صرف په ظاهره اخلاص ظاهري، بلکې معلومېده چې د هغوی په خبرو کې هم اثر شته او د کومو خبرو چې هغوی اثر واخیستو د هغوی ذکر هم د هغوی د تاثراتو نه علاوه ما سره په ملاقات کې هم ډېر کولو. هلته ملبن کې هم یو احمدیه سنټر په بیه اخیستل شوی دی. مخکې په خطبې کې ما چېرته ذکر نه وکړی، نو ځکه هغې باره کې به زه هم نن ووایم چې په ملبن کې چې کوم دا نوی سنټر اخیستل شوی دی د دې ځمکه 2.5 ایکړه ده او ځای په له مخکې نه جوړ و. د عمارت رقبه 2.5 مربع میټره ده او د هغې چې کوم برنی هال دی په هغې کې د یوې اندازې مطابق 3000 کسان لمونځ کولی شي. او د اتفاق خبره دا ده چې د دې مخ هم د قبلې په لور دی. او په عمارت کې چې کوم نور حالونه دي هغه چې ورسره یو ځای کړی شي نو په مجموعي طور دلته 4.5 کسان لمونځ کولی شي. میشن هاوس، ګیسټ هاوس، 2 رهایشي یونټونه، لایبرري، ریډینګ روم، باورچی خانه، ګودام او دې نه علاوه یو بل وړوکی هال د هر څه په دې کې موجود دی. د پارکینګ لپاره 3 ځایونه دي چې 200 ګاډي پکې ودرولې کېدی شي. د کال 2009 د اګست په میاشت کې دلته درخواست جمع شوی چې دا ځای موږ اخیستل غواړو. نو ګاونډیانو لخوا ډېر اعتراض شوی و چې دلته مسلمانانو له د عبادت ځای جوړولو اجازه نه دی ورکول پکار. خو بیا د خدای پاک په فضل او په رحم د 1.5 کال انتظار نه پس په کال 2009 کې د ښار کونسل دا سنټر جماعت احمدیه له د ورکولو فیصله وکړه. او داسې فیصله ودا چې ټولو کونسلرانو بغیر د استثناء د دې په حق کې فیصله کړې وه. او مخکې دلته یو کلب و او پارک و، نو د دې د حیثیت اندراج بیا د بدل کړی شو د یو کمیونټي سنټر او د میشن هاوس په طور د دې اندراج شو. او د نه پس لکه څنګه چې تاسو واورېدل د خلکو رای هم بدله شوه د جماعت احمدیه باره کې. د دې سنټر په اخیستو $8,00,000 خرڅ شوي وو. بیا دا سم کړی شو، مرمت یې وکړی شو، نو $13,00,000 په دې ولګېده. او بیا لکه څنګه چې زموږ روایت دی چې د وقار عمل په ذریعه موږ $15,00,000 بچ کړل. بهرحال که اسې موږ ګورئ نو دا وخت په بازار کې د دې ځای قیمت $50,00,000 دی. نو دا هم د خدای پاک لوی احسان دی چې هغه جماعت لپاره سیزونه ډېر په ارزانه مهیا کړي. بیا سیډني ته چې واپس لاړو نو هلته د خلافت جوبلي چې کوم حال جوړ شوی دی د هغې پرانیسته کړله. په هغې کې د 1400 کسانو د لمونځ لپاره ځای دی. 2 منزله دفترونه جوړ شوي دي، میټینګ روم دی، د لجنه او د نورو تنظیمونو دفترونه دي، لویه مرکزي باورچی خانه چې لنګر پکې روانو. او په حال کې د ننه هم د لوبو لپاره انتظام شته. هلته د پرانیستې په موقع د استرالیا د وزیر اعظم په نمایندګۍ کې د پارلیمان یو ممبر راغلی وه، کنسیټا فیروانتی ویلس صاحب نوم دی.
بیا د پارلیمان وفاقي غړي، د شهریت وزیر، د حزب اختلاف قائد او دغه شان ګڼ شمېر کې د پارلیمان ممبران، د قانون او د انصاف پارلیماني سکرټر، د پولیس مشران، کونسلران او د مختلفو طبقو خلک شامل وو. او د خدای پاک په فضل دلته هم د خلافت جبلي د حال پرانیسته وه. نو ځکه د اسلام تعلیم څه دی، جماعت احمدیه څه ده، خلافت اوس په جماعت کې څه کردار لوبوي او څه کردار لري، دې باره کې مالته خبرې کړې وې. او د خدای پاک په فضل د هغو خبرو اثر هم ډېر ښه وشو. جماعت احمدیه امام د دې خبرې اعتراف کړی دی چې اسلام د انتها پسندانو د عمل د لاسه بدنام شوی دی. زه په دې خبره ډېر متاثره شوم. د دې تنقید جواب چې هغوی څنګه د امن پیغام په ذریعه ورکړی دی هغه شانداره دی. بیا اندرا دیوی نومې یوې مېلمنې وویل چې په دې خطاب کې ډېر ښه او اعلی معلومات وو. زه غواړم چې د اسلام باره کې یوه کتابچه ترلاسه کړم چې د هغې په مدد اسلام باندې په ښه طور پوه شم. د اسلام باره کې زه تذبذب لرم، خو په عمومي طور دا بلنه ما لپاره د عزت سبب دی. نو د اسلام حقیقي تعلیم چې هغوی ته ورسېدو نو بیا هم تذبذب لري، دې لپاره چې د مسلمانانو یوه لویه طبقه د هغو خبرو خلاف عمل کوي. بهرحال د هغه ځای خلکو ته پکاره ده چې اوس دوی سره د رابطه وساتي او لټریچر د ورله ورکړي. هلته خلکو ډېر ښه تاثرات څرګند کړي وو. دې نه پس په اسټرالیا کې برزبن کې د جومات پرانیسته وه. هغه خو به تاسو په خطبه کې اورېدلې وي. هلته هم د هغې نه پس یوه مېلمستیا وه چې پکې د ژوند د مختلفو شعبو نه خلک شامل شوي وو. د پارلیمان غړي، د پولیس افسران، ډاکټران، پروفیسران، استادان، انجینران، د مختلفو تنظیمونو خلک، د چرچ خلک او ګاونډیان وغیره پکې شامل وو. د ګورنر مسټر کلاس ګریم نومې یو تن راغلی وو چې مذهباً یهودي وو. هغوی د جومات سخت مخالفت کړی وو، خو د خدای پاک په فضل چې جومات جوړ شو او جماعت احمدیه سلوک چې هغوی وکتو نو اوس یې رویه بیخي بدله شوه. بیا هم د ګورنر مسټر رالف ګرام نومې یو بل تن هم راغلی وو. دا هم سخت مخالف وو، خو بیا چې غلطفهمۍ لرې شوې نو زموږ ملګري شو د جومات پاک کې بیا آواز پورته کول هم شروع کړل. همدغه شان نور هم ډېر ملګري وو. بیا د یو ښار د کونسل نایب میر دی د لوګن همدغه ځي. هغوی وایي چې د انسانیت په خدمت کې جماعت احمدیه ډېره وړاندې ده او د دې اعلی خدمات او د دې جماعت اعلی خدمات د نورو ټولنو او د دې ترمنځ فرق ښيي. او په دې خدمتونو کې هر کال د اصلیه د صفای په مهم کې کار کول، هلال احمر لپاره فنډز راټولول، د وینې احتیاط او نور فلاحي کارونه شامل دي. همدغه رنګ د دې کال په شروع کې چې په کوینزلینډ کې کم سیلاب راغلی وو نو د جماعت احمدیه 500 کسانو تر 2 هفتو پورې مختلفو سیلاب وهلي علاقو کې د مدد کار کړی وو. خدام ویل چې په عمومي طور دا لیدل کېږي چې بهرني ملکونو چې کم خلکو هجرت کړی وي او دلته راغلي وي نو هغوی د دې ځینې معاشرې کې ګډون لپاره تیار نه وي. خو موږ دا خبره په جار کوو چې داسې څه قسمه خبره جماعت احمدیه لپاره نشي کېدی، بلکې دا خو هغه خلک دي چې اصولیا سره مینه کوي او دې ملک لپاره قدر وړ خدمتونه وړاندې کوي لګیا دي او دنیا هم د داسې مینې او د روادارۍ نن اجتمنده ده. بیا هلته پولیس کمشنر هم راغلی وو. هغوی هم د جومات خدمات وستایل. هغوی ویل چې جماعت احمدیه همیشه موږ سره یو ځای کار کوي او ټولو خلکو سره د عزت سلوک کوي او تاسو خلک د اعلی اخلاقي جرأت اظهار کوئ
چې دوی خبره کوله او بیا لاړل. نو ما سره د پارلمان یو ممبر ناست و، هغوی ماته وویل چې زموږ ملک دا کمشنران یو اوچته درجه لري او په عمومي طور داسې دستورو کې دوی ګډون نه کوي. زه حیران یم چې ستاسو دستور له دوی راغلی دی. بیا د یو پارلمان ممبر و، هغه چې زما خطاب واورېده نو ویل چې زه د جذباتو نه ډک شوم او ډېر متاثره شوم. دا خطاب د زړه نه شوی دی. دې خطاب د دې جماعت باره کې هر څوک مطمئنه کړل. د امام جماعت خطاب دوران ما په خاص طور اوریدونکو کې د غیر مسلمه خلکو مخونو ته کتل او ما محسوسه کړه چې هغوی د امام جماعت پیغام خو په جوش استایي. الته یو د پارلمان ممبر غالبا چې همدا و، هغوی سره لږې ډېرې تبلیغي خبرې شوې وې د ساینس په حواله چې قرآن څه وایي او بایبل څه وایي. نو هغه ویل چې زه دا منم چې د قرآن تعلیم د بایبل د تعلیم نه بالا او ښه ښکاري. نو بیا ورته ما وویل چې تاسو قرآن هم ولولئ. او هلته چې کوم مقامي احمدیان وو هغوی ته مې وویل چې د ځینو آیتونو حوالې ورله راوباسي او 15 جلدونو کې چې کوم تفسیر دی په انګریزۍ کې هغه هم هغوی له ورکړی شو. نو داسې د تبلیغ لارې هم د خدای پاک په فضل پرانیستلی کېږي. بیا ډاکټر جان صاحب یو مېلمه، هغه ویل چې نن دلته راتلو نه مخکې زه ډېر وتر وم چې خدای خبر څه سلوک به راسره کېږي ځکه چې زه مسلمان نه یم. خو نن مرزا مسرور احمد زما ټوله او ترتیا ختمه کړه. دا د آسټرالیا مختصر ذکر و. بیا هلته نه موږ نیوزیلینډ ته لاړو. هلته چې کوم لومبۍ جومات جوړ شوی دی د بیت المقدس په نامه، د هغې د پرانیستو دستوره وشوه. خو د هغې نه مخکې د هغه ځای چې کومه موري قبیله ده ډېره زړه، د هغوی د باچا له طرفه یوه استقبالیه وه او لکه څنګه چې د ریاستونو او د حکومتونو د مشرانو په اساس کې استقبالیه ورکړل کېږي، نو هماغه شان انتظام هغوی ټول کړی و. او هلته لوی احمدیت هم هغوی په خپله جګ کړی و خپلې جنډې سره. او داسې دستورو کې عموما چې څوک وي باچا په خپله نه کینی، خو په دې کې باچا په خپله هم ناست و. او بیا یو خو چې کوم د هغوی روایتي تقریب دی هغه وشو او هغې نه پس یو لوی حال و. هلته بوتلو نو هلته هم ورسره خبرې اترې وشوې. هغې نه پس د قرآن چې کومه ترجمه په موري ژبه کې شوې ده هغه هغوی ته وړاندې کړی شوه. نو بهرحال ډېر پروقاره دستوره وه. د هغې نه پس د جومات د پرانیستې چې کومه دستوره وه نو باچا ویل چې هغې له به هم راځي او د ملکې د راتګ مخکې پروګرام نه و، خو بیا هغې ویل چې هغوی به هم راځي او نورو شخصیاتو سره بیا هغوی هلته راغلل. د موري ژبې چې کومه ترجمه ده د قرآن شریف د هغې باره کې به زه مخکې ذکر وکړم چې دا شکیل احمد منیر صاحب کړی ده. مخکې 15 سپارې کړی وې چې چاپ شوې وې او اوس یې کار پوره کړو. دوی د ژبې ماهر نه دي بلکې د طبیعاتو پروفیسر دی. خو د حضرت خلیفة المسیح رابعی رحم الله په وینا دوی دا ژبه زده کړې وه او بیا ترجمه شروع کړه. 80 کاله عمر دی، 25 کاله هغوی دې کې لګولی دي، ژبه یې زده کړه او ترجمه یې وکړه. ډېر وخت پکې دوی واخیستو ځکه چې دوی وایي چې په موري ژبه کې د جمع صیغې دي چې په پوهېدو کې په ډېر وخت ولګېدو. او دوی وایي چې د دوی عمر هم یوه لویه وجه ده. اخبارونو هم دا خبره لیکلې وه. بهرحال ډېر په زیار دوی مسلسل دا کار کړی دی. ځینې خندان او ځینې مسلې هم پکې راغلی وې. کومې ترجمې چې په نورو باندې کړې شوې وې هغه چې دوی وکتې نو معیاري نه وي، نو ځکه د دوی پام بیا دې طرف ته پیدا شوی و
نو په دې عمر کې دا یو لوی کار دی چې دوی تر سره ورسولو. خدای پاک دې هغوی له جزا ورکړي. اخبارونو په دې ترجمه ډېر څه لیکلي دي او ستایلې ده. ما نه هم هغوی دا پوښتنه کړې وه چې دا قبیله خو وړه شان ده، دومره خلک نه دي، نو بیا تاسو ولې د هغوی په ژبه کې دا ترجمه وکړه؟ نو ما ورته ویل چې زموږ کار خو دا خو زموږ کار دی چې په هره ژبه کې به ترجمه کوو، ځکه چې هر څوک عربي نشي لوستی او د قرآن پیغام به موږ هر قوم ته رسو. او د خدای پاک په فضل ته یو د موري قبیلې یو تن بیعت هم وکړو او یو دوه نور هم تیار دي. او همدا ما هغوی ته ویل چې اوس ترجمه چې راغله نو امید دی چې انشاءالله نور خلک به هم اسلام قبول کړي او په جماعت احمدیه کې به شامل شي. الته لکه څنګه چې ما وویل چې د بیت المقدس په نامه یو نوی جومات جوړ شوی دی، نو د هغې په حواله هم یوه میلمستیا شوې وه او موري باچا ورته سره د ملکې راغلی و او لکه څنګه چې ما وویل نور هم ډېر نامتو خلک راغلی و. د ملک د چاپي او د برقي میډیا سره تعلق لرونکي خلک هم و، تقریبا 100 او یعنی 100 د پاسه و میلمانه راغلي وو او میلمنو چې کوم تاثرات ورکړه څرګند کړه نو هغوی کې د انګلیکن چرچ او پادري دا ویل چې ټول مذهبونو له پکار ده چې بغیر د څه قسمه مزاحمت د یو بل سره د څنګ په څنګ روان شي. بیا دا هم ویل چې د جماعت احمدیه امام چې دا کومه خبره وکړه چې په پریس کې د اسلام نوم بدنامول کېږي نو دا بالکل سمه خبره ده. الته ما د جماعت په حواله او څنګه اسلام الته بدنامول کېږي او څنګه په غیر مسلمو د دې غلط تاثر دی دې باره کې خبرې کړې وې. نو هغه ویل چې د دوی دا خبره بالکل سمه ده. کله چې د ترهګرۍ څه واقع وشي نو میډیا همیشه جماعت ښیي یا په ټي وي مسلمانان ښودلی کېږي چې مونځ کوي، نو په دې وجه غیر مسلمه دا ګڼي چې لکه اسلام ترهګرۍ سره څه تعلق لري. رښتیا خو دا دی چې اسلام تشدد او ترهګرۍ سره هیڅ تعلق نه لري او د جماعت احمدیه امام په خپل خطاب کې دا ثابت هم کړ. بهرحال پریس او میډیا کې د موري دستوري او د جماعت د پرانیستې دستوري له هم ښه نمایانه ځای ورکړی شوی و. په نیوزیلند کې یو بل تقریب هم شوی و د هغوی چې کوم دارالحکومت دی اوکلینډ نو هغې نه 700 میله لري. 700 میله لري د پارلیمان یو ممبر دی اسه خو سیک دی او هندوستان سره تعلق لري کنورجیت سنگ نوم دی هغه تنظیم کړی و. د پارلیمان چې کوم امارت په پای کې د هغوی لپاره یو ډیر اهم حال دی د ګرانډ حال په نامه نولته دا تقریب و چې پکې د پارلیمان ممبران سفارتکاران پولیس افسران د یونیورسيټي پروفیسوران هم پکې شامل وو او په سفارتکارانو کې د اسرائیل د ایران سفارتکاران او د انګلستان نائب هائی کمشنر هم موجود وو. هغه نه پسل ته د امن په حواله او د دنیا ته نن سبا څه کول پکار دي په دې خبرو شوي په دې د خلکو ډېر ښه تاثرات وو. د نیوزیلند یو غیر کاروباري ریډیو نټورک دی هغه خپل یو پروګرام چیک پوینټ کې ډېر اهم پروګرام دی نو د هغه په پرایم ټایم کې زموږ د پروګرام خبر ورکړی وو. په مختلفو ملکونو کې د اخبارونو په وسیله څومره کوریج شو څومره تشهیر شو دا به زه په اخر کې وایم. بهرحال د نیوزیلند دا 2 پروګرامونه وو یو د جماعت غیر احمدیانو سره او بل د پارلیمان. هغه نه پس موږ جاپان ته لاړو. جاپان کې هم په ناګویا کې یو ملمستیا شوې وه هغې کې هم
سل د پاسه 17 ملمانه راغلي وو چې پکې د کمیونست پارټۍ لیډران، د کانګرس غړي، د ناګویا میر، د صوبایي پارټۍ ممبران او د شینټویزم او د بودیزم نمایندګان شامل وو. د مختلفو یونیورسټو 14 پروفیسوران هم پکې وو، وکیلان وو او د مختلفو تنظیمونو سره تعلق لرونکي ملمانه وو. الته مستر یوشیاکی چې د کمیونست پارټۍ لیډر دی او د ښار د پارلیمان ممبر هم، دوی د متاثرینو د کیمپ نگرانی هم کوي. هغوی د 1000 کیلومتره فاصله سفر کړی او مېلمستیا کې ګډون راغلی وو. هغوی ویل چې کال 2011 کې د زلزلې او د سونامي نه پس د جماعت احمدیه چې کوم خدمات دي هغه مونږه هیرولی نه شو. زه په دې خبره د تشکر اظهار لپاره حاضر شوی یم چې د دې جماعت او د تنظیم مشر سره په ذاتي تور ملاو شم او دا ورته وایم چې ستاسو جماعت او ستاسو منونکي ستاسو په تعلیماتو عمل په ذریعه، ستاسو په نصیحتونو باندې عمل په ذریعه د انسانیت د همدردۍ د جذبې نه ډک دي او د انسانیت د خدمت په کارونو کې مصروفه دي. بیا دا ویل چې ما دا خطاب واورېدو او زه په دې نتیجه ورسېدم چې د جماعت احمدیه د امام په تعلیماتو کې د دنیا د امن راز پټ دی. نو که حقیقي اسلامي تعلیم وښودل شي دنیا ته، نو یو شریف الطبع هم دا خبره منلو نه بغیر نشي پاتې کېدی چې امن اسلام سره تړلی شوی دی. خدای دې وکړي چې دا ترهګران او هغه لیډران چې په خپل طاقت تکیه ده او غلط کارونه کوي هغوی دې هم په دې خبره پوه شي. یو مشهور وکیل هلته راغلی و. هغه خپلو تاثراتو کې دا ویل چې زه د زړه له کومې نه د خپلې مینې او د تشکر اظهار کوم. کال 1951 کې چې کوم کانفرنس په سان فرانسیسکو کې شوی و، هغه کې د چودھری ظفرالله خان صاحب هغه عظیم الشان تقریر په ذریعه د دې تعلق بنیاد چې خودونه فرمایلی وو، یعنی جاپان سره چې کوم تعلق دی، هغوی فرمایلی وو چې جاپان سره عدل او د جاپان امن دنیا لپاره ډیر اهم دي، ځکه چې په راتلونکي وخت کې به جاپان په عالمي امن او په عالمي سیاست کې یو اهم کردار لوبوي. هغه وخت جاپان سره داسې سلوک کېدو چې هغه کانفرنس سان فرانسیسکو کې شوی و. نو چودھری صاحب د جاپان په حق کې ډېرې خبرې کړې وې. نو دا ویل چې د هغې په وجه بیا په خلکو اثر وشو، موږ سره د هغوی رویه هم بدله شوه او د دې موږ قدر کوو او د دې قدر په وجه موږ جماعت احمدیه سره یو تعلق لرو او دا تعلق مضبوط ساتل غواړو. خو بدقسمتي دا ده چې د هغه شخصیت اوس په خپل ملک کې هغه قدر نشته چې هغه د خارجه امور وزیر وو او د سکولونو په نصاب کې د پرایمري سکول د تاریخ په نصاب کې مخکې به د وړومبي وزیر خارجه نوم لیکلی شوی وو، اوس هلته نه ویستلی شو او وړومبي وزیر خارجه بل څوک جوړ کړی دی او داسې غلط قسمه تاریخ ماشومانو ته ښودلی کېږي لګیا دی. بیا ویل چې په جاپان کې کومې زلزلې او سونامي راغلی وه، هغې کې چې کوم خدمت زموږ جماعت احمدیه کړی دی هغه موږ نه شو هیرولی. د جماعت احمدیه د خلکو کردار او مزاج او کم ملک چې هغوی اوسېږي د هغې د خدمت جذبه دې جماعت له د ټولو نه بیا رنګ ورکوي. نو دا اهمه خبره ده چې پکار ده چې هر احمدي د یاد وساتي. بیا فرمایي چې نن موږ د اسلام یوه ښکلې صحرا ولیده او په دې یقین ورسېدو چې که دنیا په یو لاس جمع کېدی شي نو هغه د جماعت احمدیه لاس دی چې یو امام لري. همدغه شان د مختلفو خلکو تاثرات دي، د هغې تفصیل خو نشي بیانېدی. ما خو صرف د ځینو ذکر وکړو او پوره تاثرات مې هم نه دي بیان کړي. تفصیل باید چاپ شي او راوشي انګریزي ویونکو لپاره په اخبارونو کې، په الفضل په نور اخبارونو کې. د اخبارونو چې کم سرکولیشن دی، کم اخبارونو چې د دورې یا د مېلمستیا په حواله چې خبرونه ورکړي وو
او د اسلام او د جماعت پیغام مې رسولی وو یا زما انټرویوز چې کړی وو چې نیغ په نیغه په ټي وي یا په ریډیو نشر شوي وو د هغوی باره کې به ویم. مخکې خو انډونیشیا ده، هلته د پاورونو 2 نمایندګان راغلي وو او یو هفتروزه ده د هغوی ټیمپو میګزین، هغې کې انټرویو چاپ شوی وو. دا ډېر مشهور میګزین دی او هفتهوار اشاعت یې یو لک دی. د نه علاوه یو بل اخبار دی، هغې کې هم دا راغلی وو. بیا د غربي جاوا 2 اخبارونه دي، ټریبیون جبار او کدلتان رکیات، دا هم د غربي جاوا دی. تقریبا 80 یا 20,000 د دوی سرکولیشن دی. بیا یو بل اخبار دی، هغه هم ښه سرکولیشن لري، هغې کې چاپ شوی وو. چاپي او برقي میډیا کې اصل تشهیر په استرالیا کې شوی وو. دا هغوی چې کم قامي ټي وي دی ABC او قامي ریډیو، هغوی هم انټرویو کړی وو او خبرې مې ورکړې وو او د سوالونو چې کم جوابونه وو زما له طرفه ښه اوږد هغه هم خیلی وو. او دا ریډیو دا ټي وي په ټول ملک کې اورېدلې او کتلې کېږي، بلکې ریډیو خو د بحرالقاهر جزایرو پورې اورېدلې کېږي او 1.5 نه واخله تر 2 لکو پورې خلک دا اوري. ABC نیوز د خبرونو یو چینل دی، د استرالیا د خبرونو قامي چینل. په 40 ملکونو کې د دې خپرونې اورېدلې کېږي او 10 میلیونو نه زیات خلک دا اوري. د دې چینل نه چې چا زما انټرویو کړی و هغه ماته ویل چې دا د استرالیا نه بهر هم اورېدلې کېږي. نو دې انټرویو له فیډبیک دومره ښه راغلی دی چې زه حیران یم چې دنیا کې دومره خلکو دې له توجه ورکړې ده. بیا دا مو ویل چې که تاسو بیا راغئ نو زه به ډېر خوشحاله شم که تاسو ماله لږ زیات وخت راکړو نو نور انټرویو به هم زه تاسو سره کول غواړم. د استرالیا ټي وي چینل د ABC مشهور او غیر معمولی اهمیت لرونکي پروګرام نیوزیلینډ کې دا انټرویو راغلی وو. لکه څنګه چې ما وویل چې په 40 ملکونو کې د دې خپرونې اورېدلې کېږي او دا انټرویو کوونکی هلته ډېر مشهور دی. د مختلفو ملکونو او حکومتونو سربراهان چې استرالیا ته ځي نو دا انټرویو کوي او د ده پروګرامونه ډېر په اهمیت کتلې او اورېدلې کېږي. نو لکه څنګه چې ما وویل چې دا پروګرام هم 15 میلیونه خلکو واورېدو. بیا د نیوزیلینډ د میډیا مجموعي اجازه صدارنګ ده چې په TV 1 ښودلې کېږي. موري TV ټي کرارې او په هغه پروګرام کې د موري باچا له طرفه چې کومه مېلمستیا وه د هغې تشهیر شوی و. په ټول ملک کې دا پروګرام خیلی کېږي. TV 1 د خبرونو د حالات حاضره په لحاظ په ملک کې په لومړي نمبر دی. هره ورځ 2,40,000 خلک دا ګوري. د بیت المقدس جماعت رپورټ هغوی خیلی و. د موري باچا له طرفه چې کومه مېلمستیا وه په ریډیو پروګرام کې د هغې تشهیر شوی و. اخبارونو کې چې کم د جماعت باره کې او زما دورې په حواله چې کم تشهیر وشو نو سنډے سټار د ملک یو لوی اخبار دی. اشاعت یې 1,80,000 دی خو لوستونکي 15,00,000 نه زیات دي. باقي زما خیال دی چې د انټرنیټ په ذریعه لوستل کېږي. بیا مناکو کوریر دی چې د آکلینډ اخبار دی. د اخبار د چاپ شمیر خو یو کم 80,000 دی خو لوستونکي 1,40,000 دي. بیا وایکاټو ټایمز دی، د دې لوستونکي هم تقریبا 90,000 دي. آنلاین چې کومه میډیا ده نو ویب سایټ
سکوپ د ملک د ټولو نه مشهور ویب سایټ دی. 4.5 لکه خلک دا ګوري. په هغې هم د جومات د پرانیستې په دستوره چې کومه وه د هغې په حواله خبر راغلی و. بیا د جاپان پرنټ میډیا ده. اسائی اخبار دلته یو ډېر لوی 2 کروڑو نه زیات اشاعت دی، 2 کروڑ نه زیات چاپ کیږي. نو په هغې کې زما د دورې خبر زما تصویر سره چاپ شوی و. خبرې دا ورکړی و چې د یو اسلامي فرقې احمدیت لیډر د مرکز لندن نه راغلی دی او د یو جومات د قیام اعلان یې کړی دی چې مخکې یو کمپلیکس و. او د جومات احمدیه امام دام ویلی دی چې د مذهب او د قومیت تخصیص نه بغیر هر تن د جومات ته راتلی شي. د چې کومو صحافیانو سره خبرو شو، انټرویوز وشو، هغې کې د اسلام خو بیانېږي، خو ورسره د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد هم بیان شو. اسلام کې د جرمونو تصور باره کې هم خبرې وشوې او جماعت احمدیه تبلیغ څنګه کوي، د مسلمانانو د ملکونو چې کومه بدامني ده او د هغې چې سهل کېدی شي په هغې هم خبرې وشوې. دې باره کې هم چې په دنیا کې حقیقي امن څنګه قایمېدی شي، د حضرت عیسی علیه السلام مقام څه دی، دې باره کې خبرې وشوې. د خلافت او د جومات څه تعلق دی، دې باره کې خبرې وشوې. نو د مختلفو مضامینو په لحاظ د جومات یو ډېر لوی تعارف وشو او د دوی د خپل اندازو مطابق که دا ټول اخبارونه، ریډیو او ټي وي چینل جمع کړی شي او د هغوی لوستونکي، اورېدونکي او کتونکي هم که جمع کړی شي، نو په دې خطه کې تقریبا 3.5 کروڑه خلکو ته دا پیغام رسېدلی دی. نو خدای پاک په هر علاقه کې چې د اسلام د خاصه تعلیم چې کم تعارف کوي او دنیا چې څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه خبرېږي او د اسلام حقیقي او ښکلی تعلیم چې هغوی ته وړاندې کېږي، نو هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې ارشاد مطابق دی چې دا زمانه د هدایت د خورولو د کار د تکمیل زمانه ده. دا میډیا چې کم تشهیر کوي دا زموږ د کوششونو نه زیات په دې خبرې د خدای پاک فعلي شهادت دی. موږ لپاره خدا ممکنه نه وه چې په دومره وسیع طور په دې 4 ملکونو کې، بلکې د دوی په ذریعه په باقي 46 ملکونو کې هم چې پکې پاکستان هم شامل دی. ځکه چې هلته نه مال یو خبر راغلی و، دا کوم انټرویو چې چاپ شوی و د هغې په حواله. نو په دې 46 ملکونو کې د اسلام او د احمدیت پیغام او تعارف ورسېدو. نو که څوک عقل لري نو دا یوه خبره چې کومه ده دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت ثبوت لپاره کافي ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي دا عاجز د خدای پاک په دې حکم چې وما بنعمت ربک فحدث د دې خبرې څرګندونه کې هیڅ مذاقه نه ویني چې رحیم او کریم خدای محض په خپل فضل او په کرم هغو ټولو امورونه دې عاجز له یوه وافره برخه بخلی ده او دا ناکاره تش لاس نه دی رالیږلی او نه یې بغیر د څه نشانه مامور کړی دی، بلکې دا ټول نشانونه یې راکړي دي چې ظاهریږي او تر هغې به ظاهریږي تر څو چې خدای پاک ښه په څرګند طور حجت قایم نه کړي، تر هغې به دا نشانونه ظاهریږي. خدای پاک د موږ په خپلو ذمهوارو د پوهېدو د هغوی د پوره کولو توفیق راکړي. یو څو افسوسناکه خبرونه هم دي. د 3 جنازو جمع به هم اوس زه ورکوم د لمونځ نه پس. وړومبی جنازه زموږ د یو شهید ورور مکرم بشیر احمد کیانی صاحب ده چې د مکرم عبدالغفور کیانی صاحب زوی و او رنګي ټاون کراچۍ کې دوی شهید شوي دي په 1 نومبر. دوی جمعې لمونځ له روان وو. د خپل ګاونډي محمد اکرم قریشي صاحب د 11 کالو زوی سره تقریبا 1 بجه دوی له کوره
وتی وو اورنګی ټاون کې چې کوم جماعت د بیت الحفظ هغه ته روان وو پیدل روانو ځکه چې 2 کیلومتره فاصله د صرف جماعت ته جوخت رسیدلی وو چې لشانه په موټر سایکل سورو 2 وسلوالو دزیو کې سخت جوړل شوی وو یو ګولې په سر لګیدلې وو د پسینا ورسره چې کوم ماشوم وو داغه په پنده ګولې لګیدلې وو په یو طرف لګیدلې وو په بل وته بهرحال په فوري تور دوی هسپتال ته ورسول شول خپل ته بشیر کانی صاحب رسیدو سره سبنستی شهید شول ان لله و انا الیه راجعون د وسلوالو د فایرنګ په وجه د هغه ماشوم ګران محمد احمد واجد نه علاوه چې په خپه ګولې لګیدلې و بازار کې ودرېدلې دوه غیر مدین هم جوړ شوی وو محمد احمد واجد یعنی هغه ماشوم د مرهمو د پټه لګیدونه پس هسپتال نه فارغ شو حالت ښه دی خدای پاک دې هغه هم شفای کامله واجله عطا کړي د بشیر احمد کانی صاحب مشر زوم زور احمد کانی صاحب په 28 اگست شهید کړی شوی وو او دا وی زوی اجازه احمد کانی په 13 سپتمبر بدیلا کې یعنی په اورنګی ټاون کې دشمنانو شهید کړی وو د دوی په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د دوه ترونو مکرم یوسف کانی او سید کانی په ذریعہ شوی وو په کال 1914 کې هغه بیعت کړی وو د مبینو په جماعت کې شامل شوی وو د مطالعه نه پس بشیر کانی صاحب میټریک پورې تعلیم نه پس په فوج کې د سپاهي په تور برتی شوی وو په کال 1909 کې دوی تبادله کراچۍ ته شوی و او هغه نه پس عمل ته وی ریټایرډ شول د مرحوم عمر 88 کاله و ډېر خوش اخلاقه او د جذباتي طبیعت مالک وو د دعوت الله ډېر شوق لرلو چرته به چې ورته موقع ترلاسه شوه نو ملګرو ته به تبلیغ کولو ډېر نر او بادر شخصیت لرلو زوم او زوی یو بل پسې شهیدان شوي وو خو په دې دوی ویریدلی نه وو بلکې خپل اولاد ته هم د حوصلې تلقین کولو د شهادت په ورځ خپل زوی اعزاز احمد کیانی ته دا ویلي وو چې موږ به په خپل حفاظت کوو او دلته نه به چرته نه ځو د علاقې یو قائد لیکي چې د اعجاز احمد کیانی صاحب یعنی د دوی د زوی د شهادت نه پس چې هغوی د شهید د خاندان خلک ایرپورټ ته رسولو لپاره ورسره لاړل او د اعجاز کیانی صاحب د مور د غم حالت چې ولیدو نو ورلپاره ویلچر راوغتو بشیر کیانی صاحب چې دا وکړه نو ویل چې لا خو زما صرف یو زوی شهید شوی دی او تاسو دا غواړئ چې موږ اوس نه کېدو ډېر غیرت لرلو د فوج نوکرۍ دوران سعودي عرب کې پوسټینګ وشو نو هلته ورته ویلی شو چې په خپلو پاسپورټونو د احمدیت نامه به نه لیکئ نو دوی ویل چې دا نشي کېدی که زه پاتې کېږم نو پاتې دې شم خو دا شرط زما نه دی قبول شهید مرحوم په غمسپلو کې د اهلیه محترمه فاطمه بشیر کیانی صاحبین علاوه 2 زامن اعزاز کیانی او شهباز کیانی پریخي دي 15 لونه دي یو طاهره زور کیانی چې د شهید کونډه ده بیا ناهیده طیب او شاهده بشیر او ساجده بشیر او وجیه کول خدای پاک دې د شهید درجه زیاتې کړي او دوی ټولو له دې صبر جمیل عطا کړي د بشیر کیانی صاحب باره کې د هغوی یو خپلوانې لیکلي دي چې کراچۍ کې د هغوی دوه خپلوان شهید شو نو هغوی بشیر کیانی صاحب ته ویل چې کراچۍ نه بل چېرته ولې نه ځئ ډېر د غم په حالت کې وی چې ناست و سترګو کې اوښکې وې او ټیټ ناست و خدای چې واورېده نو سمدستي املا نیغه کا ودرېده او ویل چې موږ خو به احمدیت د دنیا ګوټ ګوټ ته رسو او تاسو دا وایئ چې کراچۍ نه لاړ شئ دا قربانۍ زموږ حوصلې زیاتوي دشمن زموږ ایمان کمزوری کولی نه شي خدای پاک د دشمنانو د رانیولو سامان هم زر جوړ کړي دویمه جنازه ځینې خلکو خو به کړې وي ځکه چې همدلته اوسېدونکي وو مدیځي اوسېدونکي وو زموږ رور میاں عبدالسمیع عمر صاحب چې د زړه مرض یې لرلو اپریشن یې شوی و خو کامیابه نه شو همدې دوران لږ ساعت پس د دوی وفات وشو
یو کم اویا کاله عمر و. ان لله و انا الیه راجعون. د پلار له طرفه دوی د حضرت خلیفۃ المسیح اول او د مور له طرفه دوی د حضرت مفتی محمد صادق صاحب نوسی وو. د انګلستان د انصارو مجلس وی پیژني. دلته وی خدمت کړی دی. د تعلیم او د تربیت قائد وو. ډېر په اخلاص، په وفا او په مهنت خدمت کړی دی. دعاګو، حلیم، شفیق، منکسر المزاج، صله رحمي کوونکی او متوکل انسان وو. خلافت سره د ډېرې مینې او د وفا تعلق وو. چې څه کار به هم وو زه به خامخا خبرولم. تلاوت ډېر ښه وو. د دوی یو ورور منیر عمر صاحب په 23 مئی 2010 شهید شوي وو. دوی اهلیه نه علاوه یو لور او 2 زامن غمزه پلي پریښي دي. خدای پاک دې د دوی درجه زیاتې کړي. درېمه جنازه د ګران مزمل الیاس ده چې د جامع طالب علم وو. د حافظ آباد د ضلع کې چکچټه اوسیدونکي وو. په 9 ستمبر په جامع کې دوی ناګهانه وفات شول. ان لله و انا الیه راجعون. 19 کاله عمر په جامع کې درجه مماهده کې سبق ویلو. ډېر په شوق جامع کې داخل شوی وو. بهرحال د خدای پاک چې څنګه مرضي واغه وشوه. د هاسټل نگران وایي چې د منځونو به پابندي کوله، تلاوت به باقاعده کولو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو مطالعه به ډېر په شوق کوله. خطبې به ډېر په غور او په مینه اورېدې. د دوی نیکه ویل چې د تهجد لمونځ یې چېرې پرېښی نه وو. د مرکز د حفاظت ډیوټۍ دوران به اکثر د شهادت ارمان کولو. د دوی پلار ډېر صبر خیالی دی. هغوی ویل چې د خدای پر رضا راضي یو او شکر کوو چې هغه زموږ د بچي قرباني دومره زر قبوله کړه. الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.